زمون مثال د پتنګانو تاسو ته پته ده که د الیکشن ته ولاړئ پته درته نشته انشاءالله که خیر وي چې تاسو به دعاګانې هم کوئ او روزانه د الیکشن نه پورې یو پنځه سورت یاسین وایي چې الله پاک دې ټولو خلکو ته خیر وکړي په دغه سورت یاسین کې دا دعا غواړئ چې الله پاک د څومره کینډیډیټان ولاړ دي امیدواران ولاړ دي الله پاک د دوی خیر او خوشحالۍ نصیب کړي او دا چې څومره ووټران دي الله پاک د دوی د دروغ او د منافقت نه وساتي او د اخلاص او د ایمان والا ژوند یې سره زموږ نصیب نو دا دعا به روزانه غواړئ که نه انشاءالله او د دې سره سره دا دعا غواړئ چې الله پاک نیک او صالح خلک زموږ مشران جوړ کړي او د خرابو خلکو نه موږ وساتي د خرابو خلکو د مشرانو نه وساتي نو لکه دغه دعوت به تاسو هم کوئ که نه انشاءالله نو چې خپلو کورونو ته لاړ شئ خپلو کورونو کې خپلو میندو ته خپلو پلارانو ته دا خبره وکړئ چې دا جي یا ابو یا امي تاسو سره د اوټ اختیار دی نو بله ورځ چې کله ورځئ او اوټ اچوئ نو هغه سړي ته اوټ واچوئ چې کوم زموږ باندې خفه کېږي په تاسو باندې خفه کېږي او په دې معاشره باندې خفه کېږي او هغه چا ته اوټ ماچوئ چې هغوی ته موږ پېژني نه او زموږ خواله نه راځي زموږ د تعلیم خیال نه ساتي زموږ د مدرسې خیال نه ساتي زموږ د سکول خیال نه ساتي زموږ د جومات خیال نه ساتي هغه سړي ته اوټ ورکړئ چې څوک زموږ د جومات او د مدرسې خیال ساتي ټیک ده که نه انشاءالله نو تاسو به خپلو والدینو ته او خپلو ملګرو ته به دا خبره هم کوئ د چا په پوسټرو باندې خټې مه وغورځوئ د هر چا پوسټر لګېدلی په هغې خټې مه وغورځوئ مې په کاڼو باندې ولئ دا څومره خلک چې الیکشن ته ولاړ دي دا ټول زموږ مشران دي دا ټول عزتداره خلک دي دا ټول چې ورسره په لار کې کوم ځای کې میلاو شي نو څو ورسره په دواړو لاسو باندې سلام کوئ پوه شوئ که نه د دوی انتهایي قدر کوئ دغه ټول د دې علاقې خلک دی خو دعا غواړئ چې یا الله پاک په دې ټولو کې تا ته کوم خوب یقه سړی په موږ باندې مشر کړي او یا الله پاک موږ هم د هغه سړي ملګري جوړ کړي نو دا خبره به مخکې رسوئ که نه انشاءالله دعا وکړئ شریکانو یا الله زموږ نه ناسته د خپلې رضا سبب وګرځوي یا الله پاک د څونه ملګري دلته ناست دي ماشومان ناست دي مشران ناست دي د دوی په امورو کې په علم او عمل کې برکت واچوي دا په صحیح معنو کې الله پاک حافظان عالمان او د نبي علیه السلام مبارکې سره زموږ عاشقان جوړ کړي یا الله دا څونه امیدواران ولاړ دي ټولو د دنیا او د آخرت خیر ورکړي یا الله پاک د هر قسم دښمنو او پربلونو حفاظت وکړي یا الله پاک په کورونو کې خیرونه او برکتونه را نازل کړي یا الله زموږ دا مدرسه د په حقیقي معنو کې د دین مرکز وګرځوي یا الله پاک د دین د غلبې لپاره موږ په طریقه د اسبابو استعمال کړي دا څونه خلک چې زموږ په دې علاقه کې پاتې کېږي مسلمانان دي یا الله پاک د هر قسمه دروغ او منافقت نه وساتي یا الله پاک په ورونو کې هغه فیصله راولي چې کوم ستا په نسبت ده او هغه سړی مشر کې الله پاک چې تا ته ګران دی او یا الله پاک موږ د دین د خدمت لپاره ټول قبول کړي اخر خاتمه موږ د ټول په ایمان کې صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابہ